أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. سورة الحجر سوارلسمه سپاره شروع کی. الف لام را الف لام را تلک دغا آیاتون دی الکتاب د کتاب وقرآن او دا قرآن آیتون دی مبین چې هغه وضاحت کوونکی د خپل مدعا دی. ربما ډیر ځل داسې به وینې یودو چې ارمان به وکي ارمان به کوي الذین هغه خلک کفرو چې کافران دي ارمان به څه کوي دا به کوي چې لو کاش کانو چې وی دوی هم مسلمین په دنیا کې مسلمانان داسې ورځ به راشي چې په هغه ورځ به کافران دا ارمان وکړي چې کاش مسلمانان وي خو اوس نه مسلمانېږي نو زرهم پرېږده دي زر پرېږده هم دوی یأکلو چې خوري ویتمتعو او خوندونه اخلي د دې دنیا نه پرېږده چې خوراکونه کوي او خوندونه واخلي د دنیا نه ویلههم او غافل ساتي دوی لره الامل خپل امیدونه د دنیا د ډیروالي په سوف نظر د یعلمون چې پته به ورته ولګي وما اهلکنا موږ نه دي هلاک کړي من قریة کلي الا مگر ولها د دغې کلي والو دپاره و کتاب یو ټیم معلوم د هلاکت معلوم ما تسبقو نه راوړاندې کېږي من امت یو ډله یو قوم یو امت اجلها د خپل مقرر ټیم نه مخکې ما تسبقو نه راوړاندې کېږي من امت یو امت د هلاکت ته اجلها د خپل هلاکت هغه ټیم ته وما یستأخرون او نه وروسته کېږي د هغې خپل ټیم مقرر دی وقالو وایدي یا ایها الذي ای هغه کسه نزل چې نازل کړی شوی دی علیه په هغه الذکر دا قرآن یعنې ای پیغمبره انک ته خو لمجنون لیونی دا پکې لا حلال دی او دا پکې حرام دی دا پکې لا جایز دی او دا ناجایز دی انک لمجنون ته لیونی لو ما که ته رښتیا پیغمبر نو لو ما تأتینا ولې نه راولې ته مونږ ته لو که چېرته ته یې داسې نو ما تأتینا ولې نه راوړې لولا لو ما تأتینا بالملائکتي ولې نه راولې ته مونږ ته ملائک ته عذاب به راولي نو هغه ملائک راوله د عذاب دی یا دا چې ته راځې نو ملائک د ځان سره ولې نه راولې ملائک د الله تعالی نږدې مخلوق دی راوله چې مونږ ته ووایي ان كنت که ته رښتیا یې من الصادقین رښتینی ما الله تعالی وایي ما ننزلو موږ نه نازلو الملائکة ملائک الا مگر بالحق د حق سره حق نه مراد د عذاب سره موږ خو ملائک چې کله رالیږو نه د عذاب په ټیم کې ښکاره رالیږو وما کانو او نه د دوی اذن په دغه وخت کې منظرین چې دي ته به ګنې مهلت ورکړی چې کله ملائک راکوز شي نو بیا خو سړي ته منټونه نه میلاویږي بیا خو عذاب راغلی انا ای پیغمبر مونږه نحنو مونږه نزلنا مونږ را نازل کړی الذکر دا قرآن و انا مونږه به له د دې لحافظون حفاظت کوونکي یو ولقد ارسلنا یقینا مونږ را لیږلي من قبلک ستانه مخکې فی شیعی په هغه قومونو الاولین پخوانو کې وما یأتیهم او نه راځي دوی ته من رسول څوک پیغمبر الا مگر کانو دوی به په هر په هغه پیغمبر پسې استهزئون ملنډې پسې کوي کذلک او دغه طریقه نسلکه مونږ چلولې ده فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې د هر مجرم کار دا دی هر مجرم د تباه کېدونکي قوم کار دا دی چې هغه د وخت په پیغمبرانو پسې ملنډې کوي او اوس خو پیغمبران نشته نو د دې زمانې خلک علما سپکوي نو کذلک دقه شان نسلکه مونږ چلولې ده دا خبره فی قلوب په زړونو المجرمین د مجرمانو کې لا یؤمنون ایمان نه راوړي به په دې باندې وقد خلت تیره شوې ده چې ایمان نه دی راوړی نو وقد خلت تیره شوې ده
سنتو طریقه الاولین د پخوانو خلکو چې پخوانو داسې کړي ونه څه شي هغه پخوانو ته معلوم ده تاسو ته په تاریخ کې معلوم ده ولو فتحنا بل سوال دا دی چې آیت معجزان والله تعالی لو فتحنا که من کولاو کو علیهم دوی ته بابن یوه دروازه من السماء بره طرف ته فظلوا او دوی شي فیه په هغه کې یعرجون په خپله ور وخیږي نو که فرض که الله تعالی والا دا معجزه م ورکړي چې دوی بر اسمان ته لار ورته کولاو کړي لقالو دوی به بیا وایي انما بېشک سکرت نشه شوي وو نشه کړی شوي وو ابصارونه سترګې زموږه جادو شوی نشه بېهوشه شوي ابصارونه سترګې زموږه بل بیا به وایي نه دا نشه خو هم داسې نه کېږي په نشه کې خو ته بره نه خیږي بل نحنو بلکې مونږ قوم داسې قوم یو مسحورون چې په مونږ جادو شو یا راباندې جادو شوی یا په خوب کې ختلی وو یا هسې نشه شوي په هوا باندې ختلی وو ولقد جعلنا مونږ ګرځولي دي فی السماء په اسمان کې بروجن برجونه مضبوط کورونه لوړ لوړ دنګ دنګ کورونه یعنې دا ستوري وزیناها مونږ ښایسته کړی دی دا اسمان للناظرین د کتونکو دپاره وحفظناها او مونږ محفوظ کړی دی د اسمان من کل شیطان د هر شیطان رجیم رټلی شوي نه الا من سوا د هغې چا نه استرقه چې هغه په غلا باندې کیدي السمع غوږ استرقه السمع په غلا را وتښتې اورېدل فاتبعه نو ورپسې شي به ده پسې شهاب یوه لمبه مبین ښکاره والارض ځمکه مددناها مونږ غځولې ده والقینا مونږ ارتولي دي فیها په دې کې رواسي میخونه وانبتنا مونږ را درغون کړي دي فیها په دې کې من کل شیء هر یو څیز موزون مناسب وجعلنا مونږ ګرځولي لکم ستاسو دپاره فیها په دې کې معایشه د ژوند د تیرولو ذرایع ومن او د هغه چا دپاره هم لستم چې نه تاسو له هغې لره رب رازقین رزق ورکوونکي په دې ځمکه کې مونږ ستاسو د ژوند د تیرولو سامان هم پیدا کړی او د هغه چا د اوسېدلو سامان هم پیدا کړی چې هغې له رزق تاسو نه ورکوي په خپله رزق پیدا کوي مرغۍ ځناور د بوټي و ان من شین نشته دی څه شی الا مګر عندنا زموږ سره خزائنه خزانې دي وما ننزله او منګه نه راکوزوو دا خزانې الا بقدر مګر په یوه اندازه معلوم چې هغه معلوم ده څومره ضرورت دی اقونه تې ورکوو ورنه د هر څیز خزانې زما سره دي و ارسلنا مونږ را لیږلي الریاح دا سیلۍ لواقحه بلاربونکي شاربونکي فانزلنا نو مونږ را نازل کړه من السماء د اسمان نه ماء اوبه د دغې ورېځ د ځان سره دا اوبه راوړي فاسقینا مونږ وسکوو کوم تاسو هو په دغې اوبو باندې فاسقیناکم وسکوو مونږ تاسو ته هو دغه اوبه وما انتم له او نه تاسو دی اوبو لره بخازنین جمع کوونکي دا اوبه تاسو نه شئ ځان له جمع کولی وما انتم نه تاسو له دی لره بخازنین جمع کوونکي چې ګنې ځان له ته خزان جوړ کړي وانه مونږ لنحنو مونږ چې نحیي مونږ ژوندي کول کوو ونمیت او مونږ مړه کول کوو ونحنو مونږ چې الوارثون مونږ وارثان یو د ځمکې یعنې دا ځمکه مونږ ته پاتې ده ستاسو ټول تتلونکي ولقد یقینا علمنا مونږ ته پته ده المستقدمین د پخوانو خلکو حالت منکم ستاسو نه ولقد او یقینا علمنا مونږ ته پته ده المستاخرین د وروسته راتلونکو خلکو وانه بېشک ربک ستا رب هو یحشرهم هو هغه به ده الله تعالی به یحشرهم راجمع کړي دوی انه دا الله حکیم حکمت والهم دی علیم او پوهه هم دی